د غیر مسلمو دا حال دی چې رمضان المبارک راغی. د رمضان المبارک په احترام کې د مسلمانانو دپاره د فروټس وغیره ریټ چې دی دی نیم په نیمه باندې کم کو او راشئ زموږ مسلمانانو ته جي مسلمانانو یو په تریپل باندې چې دی ریټونه سیوا کړه. که رمضان المبارک نه مخکې تا یو فروټس وغیره یا یو څه د اغسته مثال کیلو د په 100 روپۍ اغسته نو هغه څیز به اوس ته کیلو په 300 په 400 روپۍ باندې اخلي. او دا خبره زه د ځان نه کوم، بار راوځئ بازارونه چک کوئ، د ریړو والا ته فروټو والا ته تاسو ودرېږئ، سبزي والا ته ودرېږئ، دکاندارانو ته تاسو ودرېږئ، تاسو به اندازه وشي. دا زموږ د مسلمانانو حال دی، دا زموږ د مسلمانانو د رمضان المبارک هغه احترام دی چې د مسلمانانو نه سرمن په الټه طرف باندې وباسي. زموږ استاد یو ډېر غټ بزرګ تېر شوی دی، هغه وایي چې کله لاړو په دې د مسلمانانو په دې کنټریز کې ژوند کولو، خو چې کله دی لاړو مغرب ته د کفارو ممالکو ته لاړو، بیا چې دا غزې حالات یې وکتل، بیا چې دلته راغلو نو یوه تاریخي جمله یې وویله، وایي زه چې لاړم مغرب ته کفري دنیا ته چې وایي زه لاړم نو ما هلته اسلام وکتو خو مسلمان مې ونه کتو. وایي بیا چې کله د مسلمانانو د دنیا ته راغلم او د مسلمانانو د ملک ته راغلم او د خپل ملک ته راغلم، خو وایي دلته ما مسلمان وکتو خو اسلام مې ونه کتو. مسلمان شته دی غټه غټه ګیره به یې مې ماشاءالله او حج به یې کړی وي او ځان ته به ښه کلک مسلمان هم وي، خو چې کله د تجارت معامله شي بیا د مسلمانانو نه سرمن په الټه طرف باندې وباسي. دا ځکه چې کفار څومره هم دي هغې اسلام فالو کړی دی، اسلام په خپل عملي زندګۍ کې راوستی دی، صرف ایمان یې نه دی راوړی، باقي چې اسلام څه ویلي یقین وکړي هغې پې عمل کړی دی. دغه رنګې که مسلمانانو ته موږ تاسو وګورو، ایمان یې راوړی دی، مسلمانان دي، خو اسلام چې څه وایي که نه یقین په الله باندې وکړي چې په یو خبره باندې عمل پیرانه دي. د مسلمان شان خدا دی چې رمضان المبارک راغی، منافع دا د هر مسلمان د هر تاجر حق دی، حلال او جایزه، داسې نه چې په 100 روپۍ باندې سیز دی او ته په 300 روپۍ باندې خرڅوه. دا د مسلمان شان نه دی. د مسلمان سره په رمضان المبارک کې بالخصوص نرمي کول پکار دي، تعاون ورسره کول پکار دي. مالدار خلک خو یې مغستې شي، که ته په 300 روپۍ کیلو خرڅ کړي مغې اغستې شي. غریب ته ګوره، غریب په ټول کال کې فروټ نه خوري، د رمضان المبارک دغه میاشت چې خپلو بچو ته دی لږ فروټ ویسي، لږ څه ویسي، لږ غوښه، لږ چرګ وغیره ورته ویسي، لږ ښه څیز ورته ویسي، نو چې بیا تا دغسې حل راغستې او دغسې حالات تا جوړ کړي ای مسلمانه، نو غریب به څه کوي؟ لږ د خپل ځان سره سوچ وکئ، که نه نو حشر به م ګوره ډېر ګډوډ وي. او که خپل آخرت صحیح کول غواړئ د مسلمانانو سره په دې رمضان کې تعاون وکئ. خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې اډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي.